د یو بزرګ کیسه ما مخکې هم درته کړې ده، شاید ستاسې به یېرئ، ستاسې شیان هېرېږي بیا. وایي یو پیر و، موریدان یې درلودو، نو په دې موریدانو کې دی له نظره وتلی سپېره غوندې مورید و، دا پر ده ډېر ګران و. دا نور نو دی ښه تازه تازه، ښه سپین کالي، ښه چاپلوسي، ښکته پورته، په هغه پر ده دغه یې نه و ګران، دا سپېره ډېر پر ګران. نو بله ورځ دا نور ورته وویل چې موږ عبادت هم ډېر کوو، د خانقاه خدمت هم ډېر کوو، ښکته پورته هم ډېر کېږو، پر تا دغونه نه یې ګران، دا سپېره پر ده ګران ده. ده ول خیر ده، دا نو اوس یو چا مزاج وي. نو بله ورځ دوی ته د دې خبرې د باور ورکولو دپاره چې دوی سره رالو حاضر سو، پیر صاحب ډېر چرګان پیدا کړي وو. زیاتې دوی ته وویل چې نن دا خدمت ده، دغه چرګان دي دا شپږ اووه اته، هر یو به یو مورید واخلي، دی ځای به حلال کړي چې هېڅوک یې نه ویني. دوی ویل دا خو بلکل اسان تر چرګانو لاندې سو، اسپېره مې یو چرګ واخیستی. نو دوی چې ولاړو، یو ساعت وروسته رالو، چرګان یې حلال کړي وو. یوه ته ویل چېرې دې حلال کړي؟ هغه ویل کور ته ورغلم، د خونې دروازه مې ټمبه کړه، مېرمن مې وایسته، پشانې مشانې دا مې ټول وایستو، قرار مې کور چرګ حلال کړي. بل ویل ما دی غره ته یوړه، بل ده بېرته ژوندی راوړ، نه یې حلال کړی. ده ته ویل تا ولې ژوندی راوړ؟ ده ویل ما دی ځای نه سای پیدا کولی چې څوک نه و چې هر څو به مې لرې یوړ چې چرګ به مې پرېیستی، الله به لیدم. بیا به مې بلې شیلې ته یوړ چې چرګ به مې پرېیستی، الله به لیدم. کور ته مې یوړ، دروازه مې ټمبه کړه، الله به لیدم. نو ده ورته ویل چې په دې سړي کې دا کمال ده، دا د الله پر بصر پر دې عقیده لري، تاسې یې نه لرئ چې دروازه م بنده کړه، زیاتې ته یې ویل موږ یې څوک نه ویني. دا چې پر ما ګران ده، په دې سړي کې دا کمال ده، دا د الله الوهیت پېژني.